بیان ستاسو په مخ کې دارا روان دی چې حدیث او ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د قران کریم تفسیر دی. عزیزانو تفسیر دی ته وای چې اغه کې د یو شی وضاحت وشي، کم شي کې چې ابهام وي یا پکې اجمال وي نو تفسیر سره د هغه شی وضاحت وشي. لکه تاسو د هر ژبه لغت وګورئ نو د هر ژبه په کم لغت کې چې ابهام او اجمال وي نو داغه ډکشنری چې وګورئ نو دا هغه لفظ تفصیل پکې بیان شوی. لکه علامہ ابن اسیر لیکلی دي چې آدم علیہ السلام باندې آدم نوم ولی اخوی شوی یا بی بی حوا باندې حوا نامه ولی اخوی شوی. نو علماء د لغت بیا د دې تفسیر بیان کړي چې حوا باندې حوا نامه د دیوجی خو شوی دا او آدم علیہ السلام باندې آدم نامه چې دا هغه د دیوجی خو شوی. یاد ائمه په دې کې اختلاف دی چې د آدم علیہ السلام قبر مبارک دا چرته دی. اوس دې کې ائمه چې دی هغه متردد دي. سو کوئی د جبل ابي قبيس لاندې دی، سو کوئی جرته دی، سو کوئی چرته دی. علامہ ابن اسیر لیکلی دی چې خبره دانه ده خبره دادا چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام د جنت نه راایسته شوی او راويسته شوی د یو خاص غرض د پاره. نو دې چې څو وخت کې وفات شو نو د غسل له ملائکه رااله او دله کفن د جنت نه راوړو او بیا د مړ توپ په وخت کې په سړی چې کومه خوشبوئی لګئی نو هغه خوشبوئی هم ورته د جنت نه راوړه او بیا ملائکو جنازه وکړه او هغه نه بعد فغیبوه ملائکو چت کړو یوه. نو علماء وایي چې دا چونکه د جنت نه راوته او د یو خاص غرض د پاره واپس جنت ته بوتله. نو عزیزانو عرض میں داو چې تفسیر وای دیتا چې اغا د یو مشکل وضاحت کوي. لکه قران کې لفظ اقیم الصلاۃ راغلی چې مونږ تاسو قائم کړئ نو دا یو لفظ مشکل دی. نو پیغمبر د دې وضاحت عملی طور وکړو. صحابه ته وی چې دا مونږ چې په قران کې خدای پاک ویلې دی نو مونږ کول دی ته وی او 10 بداسه وکي او ها ها بیا به پکې
الله اکبر وو وګونو تبغوتی اوچته اوس علما د راز لیکي چې په منځ کې د الله اکبر ویل دی کې څه راز دی نو دام یو لفظ مبهم او مشکل دی چې زمونږ کې ودرېږم او قبله ته مخ کوم او الله اکبر ویم نو د لفظ الله اکبر ویلو کې څه راز دی وې دې کې راز دا دی چې اے الله ته ډېر لوی په ما څومره حلال سيزونه چيو ټول مې په ځان حرام کړو او تا ته ودرېدم دغه وجه ده چې د مونږ کې ډومبني تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي نو تحریمه د حرام نه وته ده تحریمه ورته ځکه وایي چې کم سیزونه د مانځه نه بار په سړی حلال و هغه ټول په مانځه کې په حرام مثلا خبرې کول تا ته حلال وي آپ منس کے پتا حرام روٹے خوراک پتا حلالو آپ منس کے پتا حرام سلام اچول و غستل پتا حلالو آپ منس کے پتا حرام وغیرہ وغیرہ نو بے مانزنه چې څومره حلال سيزونه دي اے الله غ ټول می پزان حرام کړو او تا ته اوس ابتدائی پڅ کوي ابتدائی کوي په سبحانك اللهم باندې سبحان اغه پاک ذات اقدس ته وای چې په دې کائنات کې د الله نه زیات پاک بل څوک نشته او د عرش نه زیات پاک او سمرا پاک دے نو شیخ سادی سے ابتچاوے آغا ورتیل اے برتر از خیال و قیاس و گمان وهم اے برتر از خیال و قیاس و گمان وهم ما ہم چشنی دیم و خاندیم و ماندیم دفتر تمام شد و بپایان رسید عمر ما ہم چنی در اول وصف تو ماندے اے برتر از خیال و قیاس و گمان وهم اے اغزاتا چه نه په خیال کې راځي نه په ګمان کې راځي او نه په وهم کې الله غزاد ته چې ار څومره خیال اوسغله نو په تصور کې بیرانه وسته نه به په خیال کې راوسته شي نه به په ګمان کې راوسته ما هم چشونی دیم و خاندیم و ماندیم اے اللہ تا غزاتی چه نه په خیال او نه په وهم کې راځي سمره می چاوري دلی دی نو دا غینم بالا ترې سمره دنیا د علم می چې د نظر نه وته د نو دا غینم بالا ترې اوس دفتر تمام شد و بپایان رسید عمر دفتر تمام شد و بپایان رسید عمر ما ہم چنی در اول وصف تو ماندے دفتر تمام د علم دفتر او د لیکلو دفتر خلاص لیکن
ما همچنی در اول وصف تو ماندے واللہ العظیم چستا پڑھوں بھی صفت کے لگیائم عمر میں تمام شو علم میں تمام شو دفتر میں تمام شوی لیکن زستا پڑھوں بھی صفت کے املا دویم تشویم میں اللہ څه شان دی څه ذات نو ابتدا د مستقه په سبحانك اللهم سبحان هغه د پاک ذات بل څوک شته چې هغه ته پاک ویل شي څوک شته بیا زمونږ د زمانہ کې ملا څوک پاک شته ار سړی ته چې دیو ور رڼا کې نو جهنم بدر ته پکې ورخکار شي ار دا اسلام خبرې چې مونږ کوو دا ترغه پوری دی چې ترسو پوری د دې ټکراو نه راغله زمونږ د نفس د خواهشاتو سره چرته چې زمونږ د نفس د خواهشاتو سره ټکراو د اسلام راشي هغه وخت کې بیا ته تماشا وکا چې ته د اسلام څومره اتباع کې او د خواهشات نفسانی څومره اتباع نو اسلام زمونږ دا داسې شی دی لکه دیګرام یو مارغه دی دیګرام یو مارغه دی چې هغه د قرآن حافظ دی قرآن ورته یاد دی نو هغه د شپې په دیونو کې ناست دی او قرآن لولي چې قرآن وای نو دی आवाज ته نور مارغان راغونډ شي او دسترګي پټی کړي او قرآن وای نو دا مارغان ورته نږدې راشي او د خوشوازی او आवाज ولا خوند ورکړي نو دسترګي پټی کړي او داسې دسترګو کې لګي غوندي وغړی او پکې وګوري چې کم مارغه پکې غټ دی نو چې کم مارغه پکې خسر بي او خغټي نو قرآن وای 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 او هغه مارغه تشیش برابر کی او غلط پنجه ورواچی راوی نیسی نور مارغانو تختی او دی هغه راونی سی او وی خوري الله دې کروڑونه رحمتونه ورې د رحمان بابا په قبر باندې هغه وای هر قاری چې بی عمل قرآن ولی هر قاری چې بی عمل قرآن ولی دے په مثل دیگرام قرآن دام دے دے شعر تا وګوره هر قاری چې بی عمل قرآن ولی دے پا مثل دیگرام قرآن دام دے کم قرآن لستن کے چې په قرآن په خپل عمل نکي د مثال داسې دی لکه دیگرام مارغه چی دی دیگرام مارغه قرآن د خدای د پاره نول ولی دیگرام مارغه قرآن چې دی هغه د مارغانو نیو د پاره ولی نو عزیزانو تاسو یې مارغان او مونږ یو دیگرامان نو مونږه دا قرآن
دې دپاره لولو چې دام لوم او دام ایښی دی ستاسو د نیوو دپاره. تاسو بیا پکې مونږ په رنگ رنگ شکل کې رانیسو، کلم د مړی په شکل کې راونیسو چې مړی در کې وشي. مړی در کې وشي نو ته مانه تپوس کې چې استاز اوس ته خو په خپله خرې نه پوهې جی څومره کفن پکار؟ زه وایم 40 ګزه. ستا که کور رانیږي بازار ته لاړ شي 40 ګزه کفن راوړي، ځکه چې استاز ویلی دي. نور زړې ښځې نه پوښتنه وکړي چې هغه استاز یې د جینکو، بوډای کوټنای دا مړی چې لمبا تا چې څه پکار دي؟ وایي د تختې حلوا. هغه در باندې صاحب دړی سوجي راوړي یا تسیره سوجي راوړي، غاړ دیچکې باندې کیو د سوجي حلوا وکړي چې مړی تختې ته واچي د تختې حلوا به پر. ښځې قرآن خانې درته دا دمي ښی دی او ما درته دا دمي. اوس واده کې خو بوم ما درته څه کړکۍ خوا، خو واده تاسو دومره لرې تلي یئ، دومره لرې چې هغه کړکۍ کې زما تاسو ګیرېږئ نه. دومره لرې لاړئ. هغه د اسلام او د نفس جنگي د واده په ټیم کې. نفس دی وای چې روټای دا نکریزی دی، الک ګوتا ورا چول دی او پلانې دی او ډنګړې دی. اغلتا د خزو باچې شوروش، خواہشات د نفس شروش. الته اسلام د چا یاد نه. بیگان ابل شپه په ډیټسن کې اوس خزم ناشتي دي او دوپړای مارم په ډیټسن کې کینولي لاندې خزي دي ورته غیر چا پیرا لکان ناس او دبلې غږیږي او لاسونه پړکیږي او پکې ډیټسن تیر. ما مرګرو ته وی چې مبارکم شدا پښتانه لاړل. هغه کړکۍ کې تاسو نه ګیري، ځکه چې التا جګړه د نفس او د اسلام راشي. اسلام څه وایي چې ته واده کې نو څنګه به کې داغه بیان ثبوت د پیغمبر د ودونو او د صحابه د ودونو موجود بیان. واده کې نو داسې جمعات تبراشی او نکاح به وتړی او کجوري به ویش کیو. نو التا نفس تا ترجیح ورکړی شي، اسلام د چا یاد نه. مړی کی چونکه مالان دی ګيري نو ما درته دامي خېده دای درې مدا او دای و مدا او دای رومبنه زیارت ته او دای سلويختی دا او دای پلانې دی او دای پلانې دی. مونږ امړه کې وایو چې دا د ګډي ځامن خوازم د سړی ځامن نه دی. کار می سده چې پویو مې وي آشنا له پند ورکا چې پن نه د شګي پند ور په سر کا چې ورمېږي مات. یو سړی د کوی په غاړه ولاړ دی او ته مالک غرزيږي او دیم داسې کوي، ما غرزيږي او داسې کوي. رستونه ټیلا ورکا چې زیلان دي چې ورمېږي ور پسې مات. ایو مولا ماته تلی ونه نه مانولی ول په دنیا رامیانو ډمانو کنجرانو یخرینو کمولایتی یخرینو څه کفر او شمال خبره دې ټیک کړی خبره ټیک. خدا زه مجبور هم، زه اصول تاسو مخ کې بیانوم چې اصول د دین دادي
مړې وشو بس خلاص خبره ده. نه کپنې سلویح گذشتاو نه آتش سلویح گذشتاو نه شل گذشتاو نه څشت دا خپل وینځلې جامې دا کپن دی او دا خپل صادرې چې دی دا کپن خبر دا کپن. نو زما عزیزانو عرض میں داو چې نن دا قوم بالکل د سړی توب نبار دی، د انسانیت نبار دی، د اخلاق نبار دی. اخلاق پکې نشته. تاسو د خپل زمانه دا د شلو کالو 22 کالو 33 کالو 23 24 کالو الکان وګورئ، د دې د حرکات سکنات وګورئ، د دوی دا کرتوتونه وګورئ چې دی کوي څه. پکې د مولا زامن شتا، پکې د پیرانو زامن شتا، پکې د میاګانو زامن شتا، پکې د سیدانو زامن شتا. هغه عوامو زامن خو پرېدا د خواصو په چا چې لوی جنډې ولاړې داغي زامن وګوره، داغي تمام ورځ داغي تصور وګوره او داغي حرکات سکنات وګوره. نو الله قهر په نازل شو. بی کړه دا او جونیئر کلرکای پسې د سپی غوندې منډي وای. بی ایم ای کړه دا، ایم ای ډبل ایم ای ال ال بی کړه دا او په جونیئر کلرکای پسې د پولیس پس پایتوب پسې د سپی غوندې منډي وای. دا عذاب دی په دې قوم کنه. پلاران راځي چې زوی مې بی کړي څوک ز څوک زچه چاته غړې دی هغه پسې ګرځا. تا خو د خدای اسره نه و د بنده دی وا چې د بنده اسره دی کړي و بندگانو پسې ګرځي. ایم ان ای پسې ګرځا، ایم پی ای پسې ګرځا، منسټرانو پسې ګرځا. مونږ څوک وینام چاوی چې مولانا صاحب تورشي ما مولانا صاحب سره ټمبم نشته کینی په دې پاکستان به میرا غرزولې وې چې د درانه لوټه لاندې باندې پاتې نه لوټه. نن په دنیا کې وګور دا سه رسوا او شرمېدل ملک چرته شته. پرون تو اعلان کے کہ میں نے شریعت بل کو پاس کیا ہے. نواز شریف سے اعلان کرے ہو کہ میں نے شریعت بل کو پاس کیا ہے تاکہ شریعت بل پاس کرے دے. شریعت کے خدا دی چې کم سڑے اقبال جرم کی کم سڑے پخپل وای چې ما زنا کړی دا نو شریعت وای چې دا سنگسار کوي. ٹھیک ده کنه په شریعت پویږي خاوري ری په پویږي. شریعت ته ګور او تاسو ته خدا راستی کا دمرم پوئی گئی دمرا. پرونی او سڑے رانے ماتے ویجے مولانا سے باو 10 میو منز میو کو خواسی میں دی لوی او 10 ماتی زیدہ سی خوزیدل اغندی او پوئی پینوم چاو بعد رانوتی دی کرنی دی خوزیدل اغندی نو مالچے نو خوزی خو مڑ پائے کانا خدای دی بے خباس ته نه پوهېږي چې تا نه باد وتی دي که نه دي وتی. دا دومره د انسان بچی نه دي بالکل دومره نه پوهېږي چې اودس په څه شي ماتي
تمره پته ورته نشته. او دا قوم او شریعت او مذهب دا وی شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں. شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں. انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. ازلی بدبخت پر نصیحتونو نٹی کی. انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. د دوی پویول په فولادی خنجر پکار. ته نه پوهېږي په اودس ماتېدو باندې ټرک دا سر ته یې ولته لړک. په ارامتوبونو خو پوهېږي. کوم ارامتوب دی چې دې قوم له نه ورځي؟ کوم ارامتوب؟ یو چرچا جوړه ده نن په ټول پاکستان کې. خزا دا جرأت کوي په پاکستان کې چې ما سره دومره خلکو بدفعلی کړې ده. خزا علل اعلان بیان ور کوي چې ما سره دومره خلکو بدفعلی کړې ده. نو دا ملک دې ستا کپر اوخري. اول خدا خزا راونی سو ځوړن دې کاکا ٹھیک ده. بیا چې ور سره چا بدفعلی کړې ده هغه یو راونی سا انټاروګیټ کا کسټډي پیوالا انټاروګیټ کا چې تاسو بدفعلی کړې کنه دا کړې. که اقبال جرم وای کو هغه هم ځوړن کا. نو پنن دنیا د خدای کې کم مذاق چې د اسلام او د مذهب وړاویږي دومره مذاق په ملک کې د بل شي نه وړاوي. او واورئ د پاکستان هر حکومت خدای شرمېدلی ولی کوزیدت کرسای نه. ولی ځکه چې دوه حق دي. دوه یو حقوق الله دي او یو حقوق العباد دي. د خدای جرم چې وکي په توبه معاف شي. د خدای جرم دی وکړو توبه دی وسته معاف. که د بنده جرم دی وکړو آپ په توبه نه معاف کیږي چې سو پورې بنده درته معافي نه کړي. نن ټول پاکستان په 43 کال کې د جناب محمد رسول الله مجرمان د نظام مصطفی په نوم باندې حکومت علی کنالی. ها نظام وایټو نظام مصطفی په نوم باندې اقتدار علی د نظام مصطفی په نوم باندې حکومت جوړی او د هغه نظام مصطفی تماشا بیا په ملک په انټرکان کې وکا. داغه نظام مصطفی تماشا بیا په بایسکوپونو کې وکا. داغه نظام مصطفی تماشا بیا په میوزک سنټرو کې وکا. داغه نظام مصطفی تماشا بیا په نشترحال کې وکا. چې دا هغه نظام مصطفی سره دا حکومتونه سلوبې کوي. نو ناوا د محمد رسول الله د نظام والی او بیا هغه نظام د خپل لاندې پایمالي عادتونه بیا پکې د یورپ کوي د امریکای کوي. نن په یورپ او په امریکا کې خزه په سرک روان راغاړي استل او سپول دا د امریکای او د یورپ تقلید دی. نن ستا په پاکستان کې دا کیږي کنه. پرونه اخبار دیتا مخزین وی جمعه پورس چراشی مخزین بیا پا مخزین کے ستا دا دے پلیت ملک دا جنکو فوٹوانی دا دا رزیل بچی تھی دا دا سور بچی تھی چه دا چا لور دی دا دا چا خوین دی دا دا سور بچی دا دا خنزیر بچی دا دی دا لورو او د خويندو فوټوانی پکې پاغه مغزین کې دا یو پیدل تا چولی او دا ځخکاره کړی کني.
و دا د رزیل بچیو د دې دا ملک یا دا قوم دا چې مري د سپي په مرګ مري، دا سپي مري، دا د خنزیر په مرګ مرداریږي. دا مړی دي، جنازې دي او زیارت ته او پلانې دي، جنازې منازې نشته، نه زیارت شته او نه سلویختي شته او نه په دې بخلې کې. دا خاطر جم کې کېږي. بل ورځنی واقع که درته ووایم عقل به مخ عقل هغه حال زه تاته څه اوس په دې منبر درته نشم. دې وجې نه خدای ته ګورئ، عقل کوي، د خدای لار اختیار کوي، د خدای دین ته متوجه شي. پروسه کال پرایون کی یو خیره شوی و، شاید چې سک کال به بیا کی، چې یا اللہ جن کی تقدیر میں ہدایت نہیں ہے خدایا ان کو ہلاک کر دے. دا خیره به سک کال بیا کی. د پاکستان په تقدیر کې هدایت نشتا. دا قوم زه خوب نه ګورم چې دا قوم بم چرته رای راست راشي. دا نور په نالت کېږي لګي نور. که څوک غریبان دي په یو رنگ کې په نالت دي، که مالدار دي په بل رنگ کې په نالت دي، که جیدادونو والا دي په بل رنگ کې په نالت دي. نن د جیدادونو والا حال وګوره، که کرای والا خزي زیاتې ورکوي چې دې کې بدننه زنا کیږي او خزي به پکې چلیږي. دا دوس اغیلم جیداد په کرای ورکوي، دمولای په کرای ورکوي. دې ته نه ګوري چې دا زما په دې جیداد کې به ګناه کیږي او د دې به زه خدای له جواب ورکوم. نن ستا څومره ګندګي چې کیږي دا د جیدادونو والا. دا جیدادونو والا ما په سترګو ولیده، زه ګورم چې خدای رانیولي دي، ګورم، زه د اورېدو خبرې نه کوم، زه ګورم. تماشې به درته وښیم د جیدادونو والاو. د جیدادونو والا قبرونه ما پرانیستی لیدلی دي او ښکرور لړمان تیراوتي ما لیدلی دي په سترګو. ښکرور لړمان یو قبر په صدر کې پرانیستو چې تخته ته لري کا، داسې لړمان تیراوته او داسې आवाज تیراوته چې اته ورځې زما غوږونو کار نه کول. دا د اورېدو خبرې درته نه ده. وقتی طور خو به تسل 200-300 روپو ته خوشحالیږي، انجام به دې دای چې د سپي غوندې بلاندې په قبر کې غاپي. هغه مولا اوس هم ژوندی دی، د یو قبر سره په جومات کې امامو 3 ورځې امامتي وکړه او تښتېدو، مدرسې ته راغی. هلکه ولې؟ ویل په خدای قسم چې دا قبر والا ټوله شپه په قبر کې د سپي غوندې غاپي، ټوله شپه د دې قبر نه د سپي د غپا आवाज راځي. د دې مرګ د سپو دی، دا به د سپو غوندې غاپي په قبرونو کې او ښکرور لړمان به ستاسو ملمانه یي په قبرونو کې. حکومت نه خدا ته حکومت خو چرته لوفران، لچگان، زناکار، شرابیان، بدماشان دې خلقو ته په لاس کې راځي. شیخ رشید هم ستا د پاکستان وزیر دی چې بار ملکونو ته لاړ شي هم ګډېږي او که دلته هم ګډېږي. هغې نه خدا توقع مه کوه.
زه بیمارو مړه به مې خپه کېدو ډاکټران مې پلار را تراوسته دوايانې به راکړي ټیک کېدم نه مړه به مې خپه یو بوډای ښځه راله ما ته وی بچیا تا باندې څه چل دی مړه مې خپه کېږي په دې کټ لنګ راته کېناسته ویل بچیا واوره زړګي لا ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه بچیا د خپل زړه له په خپله ډاډ ورکوه په ډاکټرانو پسې مه ګرځه بچې دا ووی د کټ او چت را پاسېدم او ټیک ټاک شم تر نن هم ټیک نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي بل چا نه دا توقع امید مه کوئ چې دی به ما ټیک د قرآن کریم او د هغې د تفسیر متعلق عزیزانو ما 13 جمعه عرض دا کولو چې قرآن کریم چې کوم حکم کی نو دا هغه حکم تفسیر چې ده هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عملی او قولی طور باندې قوم ته خودله بیان داو چې الله حکم کړی دی چې اقیم الصلاة منځو کوي اوس دا وزن او د دې زور اندازه به په دنیا کې خو د خلق ته نه لګي لیکن دا اقیم الصلاة حکم پیروی نکول د دې زور به په قیامت کې دا دنیا وګوري او دومره زور به چې د یو منځ په عوض کې به او یا زرا کال سړی په جهنم کې پروت اندازه ولګوي چې د یو منځ په عوض کې به یعنی د الله د یو حکم په نافرمانی کې به او یا زرا کال سړی په جهنم کې پروت او چې د سړی ټول ژوند د الله نافرمانه وي الله دې امان راکړي چې دا غیب صحه عزیزانو څنګه چې منځ فرض دی فرض دا معنا ده چې دا قطعی حکم دی بس دا بکې په ولاړ نشي کوله په ناستې به کې په ناستې نشي کوله په ملاستې به کې په اشاره به کې حکم نو چې څنګه منز فرض ده دا سه احکام د منز د کولم فرض ضروریات د منز چې دي دا زده کولم فرض اوس دو قسمه خلق ده
یو قسم خلق داسې دی چې اړو مونږ پیژنیم نه کوي هم نه وغیرہ وغیرہ یو قسم خلق داسې دی چې مونږ کوي لیکن هغې ته احکام د مونږ نه ورځي نو چاله چې احکام د مونږ نه ورځي نو د دوی مونږ ناقص دی ځکه چې یو فرض خود ته پوره کې او د بل فرض د جرم ارتکاب کې لګیا اوس مثلا مانزه د پاره لویا مقدمه چې دا هغه اودس دی اوس اودس کې څو فرض دي دا عام منځګزارو ته نه ورځي اودس کې فرض څو دي یا اودس کې واجب څو دي یا اودس کې سنت څو دي دا نه ورځي اوس چې دا نه ورځي نو اودس فرض دی چې اودس نه مزن کی او ته احکام د اودس دا هم فرض دی پتاس د کول نو د یو فرض خو ته مرتکب شوی بل فرض ته تارک شوی تا نه د زده کړې نو د هغې به سزا تا ته ملاوي نو احکام د اودس چې دي دا هم فرض د هغې تفسیر قرآن کړی فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق مخونه ووینځئ اوس مخ ووینځئ نو مخ تر کومه پورې ووینځه د مخ ایریا څومره ده نو زما دې توبه بعضې سړی په دې اودس ځایونو کې چې وګورئ د الله په چراده پکې شړاپ بشي دې مخ ته بیا راواچي او ورسره به بیا لون لاس په سرم وهي او په دا مرۍ به هم وهي خو څه لوی په قهر اخته یي نو نج یو لوټه اوبه په یو لوټه اوبو باندې استنجا هم کیږي او په یو لوټه اوبو باندې اودس هم کیږي د مخ ایریا دا د تندي ټوکېدلي ویښته چې دي دې ځای سره داسې راځه د غوږ تر دې دې ځای ته څه وایي دې ځای ته څه وایي پښتو کې نه پښتو پوهېږئ او نه اردو پوهېږئ او نه عربي پوهېږئ پوسخکۍ دې ځای ته عزیزانو د غوږ یو حصہ ده اوس تاسو ټول پښتانه وایي چې دې ځای ته پښتو کې څه وایي دې ځای ته خپه نشئ ما درته وی نه پښتانه یې نه پنجابیان یې خدای خبر څه بلا یې خپله مادري ژبه هم نه درځي
وی تورا گیره مشو سپینا ز حیران یم تورا گیره مشو سپینا ز حیران یم چه رحمان لا نعاقل شو نبالغ لاړ وخت تیر شو تورا گیره و سپینا شو وی زن العاقل شو ما نبالغ نہ دے قوم کے عقل را گئے ہو نہ پکی بلوغ را گئے ہو نہ پکی شعور را گئے ہو نہ پکی سڑی توب را بلکہ اس خستا ملک ندا سے تشے جوڑ شو چے ورس تیری گی شرمی ورس تیری گی شرمی خزے پا یو رنگ شرمی گی زامن پا بل رنگ شرمی گی لونے پا بل رنگ شرمی گی دا دوس پا بل رنگ شرمی گی اس کو شرمی گی لگی لیکن د دې بدبخ قوم اصلاح نه کیږي رای راست نه راځي کار د شرم کوي احساس ورته نه کیږي کار د شرم کوي او داغه د شرم د کار احساس ورته نه کیږي چې دا زبط کوم دا کار غلط تے احساس مرته نه تاسو وګورئ که څوک سینما ته ځي هغه ته احساس نه کیږي چې دا زه خراب ځای ته روان یم که څوک جاروارۍ ته ځي هغه ته دا احساس نه کیږي چې زه غلط ځای ته روان یم که څوک د ډمو تماشې ته ځي هغه ته دا احساس نه کیږي چې زه غلط ځای ته روان یم که څوک شراب اسکلو ته ځي هغه ته دا احساس نه کیږي چې زه غلط ځای ته روان یم نو یو گناہ دا یو احساسی گناہ دے گناہ خو کئی او داغی احساسم ورطا دے بدبخت قوم تا نہیں احساس ورطا نو لوی ظلم اغا دا دے چی دا گناہ احساس ہم منگتا نکی چی دا زبط کو د دې وجنه عزیزان یو فن نزد کول دی یو داغي احساس دی نو مونږ ته دا احساس هم نه کیږي چې زه په غلط یم استاد ما ته وایي چې کوټه شه په یو پیسہ چاله ورکه مغنا یو سڑے یو شیخ خراب دے اس پہ مردار دے کد سپی غوخا لس مانا چاہتا اسی ورکیم وابیلی نا ولی اب پوئیگی چی دا مردار دے نو زما عزیزانو غلط منس چی دے دا به خدای څنګه اخلي په قیامت کې او طالب په جنت درکې څنګه به چې ستا مونږ غلط ته ستا او داس غلط ته بلکې دنیا په غسل کې ګرځي دنیا په غسل کې ګرځي په غسل کی کم سیزونه فرض دي دا خزه او نر پی پوی نه دي تاسو تجربه وکړئ زنانه چې لام دي داغه سر کې کمسای وي او د سر د پاسه او بواري پزان باندې او جامې واغوندي اوس مسله څه ده مسله دا ده چې خزبه په سر دومره وباچي چې د سر د ویختو بیخونو ته اوبه ورسي
د ویختو دننه بیخونه لامده شي دا د پاسه په سر اوبه واچي ګیره ده مثلا یو سړی دی غټه ګیره او ته غسل کوې نو لون لاس به په دې مخ او ګیره کې وهې چې دا د مخ سرمن دې لمده شي دا د مخ سرمن نه لمده بس اوبه په ځان واړی او په دې ګیره داسې لون لاس راکړي مسه پیو حالانکه باغی چرته غسل نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي منځونه په غسل کې کوي ځکه چې د اودس او د غسل طور طریقه نه ورځي زده کړې نه ده تاسو د مولاتوب دنیا ته کراشه د اودس او د غسل او د منځ فرایض په دې باندې سونه کتابونه ډک دي سونه زب خداویم چې هر یو مولا هم په نه پويږي نو دیو جن عزیزانو چې څنګه منځ فرض ده داسې احکام د منځ د کول فرض نو احکام د منځ کې یو او دسم دا او دس طور طریقه زده کول دا فرض او تاسو چې په اودس کې لاسونه وینځئ لاسونه د څنګهلی تر ګیټای پورې د ګیټای نه د کپاس وینځل شروع کړه دا به اسراف کې راځي خپې چې وینځئ نو د خپې تر دې خنګري پورې دا د خپې دا ګیټای چې تر دې ځای پورې وینځل چې دي دا دومره ایریا د خپې دا فرض کدی نه پاس دی وینځل شروع که بعضې سړی شیخ غوندي بډې ووي او تر دې ځای پورې خپه وینځي نو په اودس کې تر دې ځای پورې چې خپه وینځي نو دا اسراف دی مخ د دې غوږونو دا نرمي چې دي دې ته نرمي وایي ښه بوسخکی ورته نه وایي نه کڅوړی ورته وایي د دې نرمو او د دې اریې ترمنځه د دې زنې نه یو انچای لاندې دا ایریا د مخ ته دا دومره حصه به وینځي دا به لمدی او دومره به لمدی چې یو ساس کې یا دو ساس کې اوبه ترې پرېوځي تاسو هر یو سړی چې اودس کوئ د سلو اودسونو اوبه یو سړی په اودس لګوئ دا اسراف دی او کم سړی چې اسراف کوي د هغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوونکی به په لاندې تاخچه د جهنم کې پروت یو سړی مانه تپوس وکړو چې دا ګیره کلول چې دي مولانا صاحب خو زیات نه زیات ګیره سنت تا کنه نو کدا چاکله که پی کافر کیږي خو نه ما ورته چې خبره دادا چې ګیره میری سره زما کار نشتا نن سبا ګیرو والا چې کوم غویمه دي خدای دې رحم وکي داسې ګیرخریلی نه دي زما دې خبرو سره کار نشتا او یو ټکی درته کوم چې ګیره کلولو باندې چې کمی پیسې ته نئی تا ورکې نو په ګیره ور کلولو باندې پیسې نشتا او ته چې په نئی تا ورکې نو دا پیسې بے ضایع خرج شي او کومه پیسه چې بے ضایع خرج شي دا اسرافي او ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار
اسراف کون کی وہ پالان دے تاخچہ د جہنم کے پراتے نو دا پیسے اسراف دے کنه بل دا چې ګیرا پیغمبري سنت دی او د پیغمبر سنت پار هغه چا باندې خلګي چې هغه د پیغمبر عاشق وي مرزا بدل یو شاعرو هغه به ګیره کلولا نو یو بزرگ ورته وی چې مرزا بدل شماریش را میں تراشی ته ګیره کله هغه ریش را میں تراشم لیکن دل مخلوق را نه میں خراشم ګیره خو کلام خود چاړه نه هزارو د خدای د بندگانو ر نه هزارو اسړی ورته وی چې شما به تراشن ریش دل رسول الله را میں خراشی ته په ګیره کلولو باندې د جناب محمد رسول الله زړه درد ہے چې داغه د سنت خلاف ورزی کې مرزا بدل بیهوش شو چې بیهوش شو ډېر سات پس چې پوش کې راغې نو هغه سړی ته وای جزاک اللہ کے چشمم باز ساختی جزاک اللہ کے چشمم باز ساختی مرابا جانے جان ہم راز ساختی وسڑیا اللہ دیتا تا ډیره لویا جزا درکړي اوس ګور د مونږ د زمانه دي ګیر خریلو ته دې کدا وې کنه مې به تر ډیر برګي نیغ بشي در سره دا کدا هټول د نیغه ځامن نیغ بشي ځان بدر تب د شیخ جنید بغدادي زوی ځان جوړ کیو او سړی ته وای ته ګیر خریلو د پیغمبر ور زخمی کړي نو سړی بیهوشکی د سړی ځامن دی ته وای خپنه شي مونږ د سړی ځامن نه یو خدای خبر څه بلا نه پیدا یو مونږ کګیری پرې هدیم سړی توب را کې نشتا او کګیر خریلی دیم سړی توب پکې نشتا سړی زوی دی ته وای شما به تراشنی ریش دل رسول الله را میں خراشی ته د پیغمبر زړه زخمی کې نو چې پوش کې راځي نو داغه شکریا ادا کوي او ورته وی چې جزاک الله کې جسمم با ساختی مرابا جان جان हमरा ساختی وسړیا خدای دې تعالی ډېر لویا نیکی درکی او ډېر خدای خدای در سره وکي په خدای قسم کدی نه پز ګیرا کلکم ګیرا به پرېدم زکه چې ستا په برکت به محمد رسول الله سره یو ځای شما سړی زوی دی ته عزیزانو تاسو ګرځئ په دې بل د دې خلکو تماشې کوي ار یو سړی تا ګور چې داغه حرکات سکنات لین دین ناستا پاستا دی ور سره وشي نو وای بچ دام د نسړی زوی دا بل وای به دام دی دا دی خو دام دی دا بل دام ګرځ او د دې ملک او د دې قوم تماشې کوي خزو ته وګورئ پاکستانه خزه ای تماشې
کم سړی چې په خپل خزه کنټرول نه په خپل خزه هم سړی یو سړی خزه چې واشه ګرځي او دته خبر نه ا سړی نو عزیزانو مونږ یو قهر نه دی چې مونږ په اخته یو قهر نه او نور بګوري ان شاء الله العزیز نور بګوري په دې میدان کې مونږ در سره سم غر کی دا مليان چې دي دا د تاسو نه مخ کې غر کی زکه چې مولا ته پته ده چې د دې دل نکاح نه کیږي او تړي